الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون دا اوس په دې مسله باندې په اثبات د مسلې توحید باندې نقلي دلیل د سیدنا ابراهیم علیه السلام وإذ قال کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لأبيه خپل پلار ته وقومه خپل قوم ته انني براء زبیزار ما مما د عبادت دا چانه تعبدون چې تاسو بندگی کوي الا الذي سوا د بندگی دا چانه انکار نکوما الفتورنی چې پیدا کړی ما فانه یقینا الله با سيهدين ما تولى الرخاي وجعلها الله وغرزولا دغه کلمه د توحید د کلمه باقیه وجعلها الله وغرزولا دی لرا کلمه باقیه کلمه باقی فی عقبه فنسل ابراهیم علیہ السلام کی بنو اسحاق و اسماعیل کی ذریه کی لعلهم شاید چې یرجعون واپس د گمراهی نه توحید تا بل متا دوها اولای بلکې ما فائدہ ورکړی د دې خلکو دا واباهم پلارانو تا حتی اذا جاءهم الحق حتی چراغ دی ته حق او رسول تراغ مبین کار بیان کوونکې ولما جاءهم الحق قال چراغ دی ته قالوا دی ول هذا سحر دا جادو دی وإنا بشک منغا به په جادو باندې کافرون کفر کو وقالوا دی ول نبی اسلام دا اعتراض مشو چې ته پتا کیسه صفات دي چې را د مکه او د طائف غټ مشران موجود دي او ته به پیغمبر شوی وقالوا دی ول لولا نزل هذا القران ولین نازل شوی دا قران على رجل یو سړی باندې من القريتين په دې دوه کلو کې چې مکه او طائف ته عظیم په لوی سړی باندې ولید ابن مغیره موجود دی عتبہ بن ربیعه موجود دی او دارنګ د طائف او حبیب او مسعود مشهور خلک دا موجود دي کنانا بن عبد موجود دی نو تو ولي پیغمبري الله وای اهم یقسمون رحمت ربک ایدی تقسمی استاد رب رحمت او نبوت رحمت مراد نبوت دی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم نحنو قسمنا من تقسمو بینهم د دې په منځ کې معیشتهم سامان د ژوند معیشت من تقسمو دا څوک چې مالدار دي څوک چې غریب دي څوک نیک دي څوک بد دي مالداری غریبی د الله په تقسیم باندې دا او ټول یو شن مالدار نشو کېدل بیا نظام نه چلیدو دا څنګه چې کمونیزم د مساوات قائل دي سوشلیزم او کمونیزم چې په درې سيزونه کې به خلک شریکي زن زر او زمين او په دې ماده کې ټول خلک شریک دي او د انسان ذاتی پراپرټي بني هر څه د حکومتي دا نظریه د قران خلاف تا نحنو قسمنا بینهم من تقسیمو یا من تقسیم کړی دی د دې په منځ کې معیشت او د دې معیشت په حیات دنیا په دنیوي ژوند کې ورفعنا بعضهم مشت کړي بعض د دوی نه فوق بعض د پاسه د بعضو درجات مرتبه تا او چت کړي دي مرتبه ته څوک ډیر مالدار دي څوک کم دي لیتخذا د لپاره چې ونیسی بعضهم بعضن بعضو درا سخريا خادمان غریب خدمت کې مالدار خدمت خو نه کوي کټول افسران وي دا دیاړي بچا کوله ډوړي بچا بخولي ټوټلي بچا کولی ورحمت ربک رحمت ستا درب خیر غره د مما د غسن اجمعون چې داخله کې جمع کوي ولولا ان يكون الناس امه واحده ولولا کچرت نوې دایرا ان يكون الناس چې وګرځي خلق امه واحده یو ډله په کو قرباني د خلق به یو ډله شي کدا یې رنوي چې ټول خلک به وډل شي ټول کافر شي لجعلنا من بغیر زولوي لمن دغه چا د پاره لجعلنا من پیدا کړه وي جوړ کړه وي لمن دغه چا د پر یک پر الرحمن چې انکار کوي په الله باندې چې د الله نه انکار کوي موږ جوړ کړه ویلا لبيوتهم دغه د کوروند پاره سقفن چتونا من فزتين د سپینو زرو که زمنګ صدایر نه وي چې الله رب العالمین وې زما صدایر نه وي چې د خلک ټول پکو پربانی وړل شي دا ټول به کافرانو وګرځي نو ما به کافرانو لا کورونه او چتونه د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي وي زما سره د مال هیڅ قدر نشته دی خو ځکه ور نه ګرځو ما دا کورونه د سرو زرو د سپینو زرو چې بیا ټول خلک به استبل طرف ته واوړي دین براته پریری و معارج او کړوي هم د سپینو زرو جوړې کوم ورته علیها چې پاغه وایز هارون خي چې خپل چتونو ته ولی بیوتهم من بجوړې کړه وې د دې کورون د بار ابواب دروازې د سرو زرو او د سپینو زرو
وسرورن کټونه ول موږ جوړ کړو د سپین زرو علیها یتکون چې باغی باندې سملی او ډډه په وਹੀ وزخرفا موږ ور کړو سر زر نعتیهم زخرفا وان کل ذالک او ندی دا ټول لما الا مگر متاع الحیات الدنیا پیدې دي د دنیوي ژوند دا هر څه د دنیا د ژوند پیدې دي دنیا د ژوند پیدې نه دي پکار بلکې آخرت لکار پکار دی ولا آخرت واخرت عند ربک استا در پنځبانی للمتقین د متقینانو د پاره ده نو جنت کې وګون تقیانو له بیا د اسرس په نور کومه دنیا کې بدا د کفار او پلاس نو مسلمان دا مهنت نه کوي چې موږ د خپل وطن د غیر مسلمو په شان د یورپ په شان ولې نه کو د کافر په شان نشي جوړولې دغه د متقینانو د پاره د مسلمانانو د پاره الله جنت تیار کړی دی ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين دا د منکرین د قران د پاره زواجر ومن واغسوک يعش عن ذكر الرحمن چې شمکور شو د الله د ذکر نه سترګې پټ کړې د الله د ذکر نه یعشو سمانا دا یعشو معنا چې دا ځان شمکور کو اصل کې د شب کور موږ ته شمکور وایو چا چې ځان شبکور کو یا مې یعشو مې یعرض چا چې اعراض وکړو ان ذکر الرحمن د الله د ذکر نه نو قیس له مقرر کړ در بارا شیطان فهو له قرین دا شیطان مرد دوستی د حلال نه منع کوي په حرام به راچي د طاعت نه منع کوي او په معصیت به راچي وانهم یقینا یصدونهم على اړیدی لرا عن السبیل سمیلارنا دا شیطانان ملګری د سمیلار نه اړي ويحسبون او دا مشرکان ګمان کوي انهم مهتدون چې دی په سملار باندې روان دي انهم مهتدون چې دی په سملار باندې روان دي ګمان ادا ده چې موږ په هدایت باندې یو حتی اذا جاءنا حتی جرا شمن تقال دا وی علی ته افسوس دی بیني زما فمنس کې او بینه ګوستا فمنس کې بعد المشرقین لري والد دوانو مشرقونه وي مشرقین سره مغربین مراد دی او تغلیب دی د مشرقین او یا د مشرقین نه مراد مشرق او مغرب دی او تغلیب د مشرق دی او مغرب باندې ځکه لفظ د مشرق ویل شو مشرقونه دو دي یو د وړي بل د جمعي او دو دي بیا او یا مشرقین نه مشرق مغرب نو بیا یو مشرق دی یو مغرب دی وبئسل قرین ناکار ملګری دی دا ناکار ملګری دی دا ورته سوې وبئسل قرین او انت ډیر ناکار ملګری تا خو زه تبا کړم ولن ينفعكم اليوم هرگز به پیدا درنه کی تاسو نن ورځې اذ ظلمتم دا خبره چې ظلم کړی دی تاسو ها اذ ظلمتم کله چې تاسو ظلم کړی دی انکم دا خبره انکم چې تاسو بلا د عذاب کې مشترکون شریکي وینن به تاسو لا پیدا درنه کی چې ظلم کړی دی څه شي چې تاسو په عذاب کې شریکي په عذاب کې شرکت اس پیدا نه کوي کې شریک یو جدای او عذاب کې ہوئی کنه افا انت تسمع الصم تور ولګول شي غنو تا او تهد العمي یا هدایت کول شي غړندو تا ومن کان فی ضلال مبین سوچ وی په گمراهی ښکارا کې نو نشو د کولې دا الله به اختیار کړي انابت ضروری دی فإما نذهبن کچر تمنګا بوزو بک تعالی وفات کو دا اشاره د هجرت ته یا وفات ته کوم پتا هجرت کو او یا من تا وفات فإنا بشک منګ منهم د دوی نه منتقمون بدل غستون کیو بدل وتیانو او نورینک یمغو خیتا الذی هغه شی وعدنا چې موږ وعده کړی د دوی سره د سشي وعده د عذاب سلورم نمبر زل آیت راغی فإن علی مقتدرون پدی باندې قادر یو فاستمسک منګولې ولګوا بالذی باغبانی او هلیک جوای شوی دغه تا قرآن انک علی صراط مستقیم ته باندې غلار باندې و انه لذکر لک یقینا دا قرآن ستا ذکر دی ستا شرافت دی ستا تذکرہ د بدی ولقومک صادقون تذکر بدی کې دا ستا قوم عظمت بدی کې دی چې قرآن باندې عملو کې قوم دی عظیم شي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع بآخرين وسوف تسلون زر د تاسو نه تاسو شي د شکر په باره کې د عمل په باره کې واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا تاسو هغه چانه چې لګلې د موږ ستانه وړاندې پیغمبران خپل اجعلنا من دون الرحمن آیا جوړ کړی د موږ سوا د الله نه الہه نور خدایان نم دي یعبدون چې د عبادت کې دي شي نو په توحید باندې دلایل موجود دي په شرک باندې نشتا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا دې نورستو د موسی عليه السلام دویم نقلی دلیل په مسله توحید باندې دغه دعوت موسی عليه السلام ورکړی دی ولقد ارسلنا موسى
یقینا موږ لګلې موسی علیہ السلام بیا آیاتنا د خپل آیاتونو سره معجزو سره الی فرعون تا وملئ دغه مشرانو ته فقال ورته ویل انی رسول من رب العالمین رسول رب العالمین یم فلما جاءهم کل چراغ دوی ته بیا آیاتنا زموږ د معجزو سره اذا هم ناس بدی منها باغی پس یضحکون خنداګانی کولې وما نريهم من نخذلا دوی ته من آیت ونخا الا مگر هي اکبر لوی بو من اختها د زړینا یو بد بلینه غټوا بل د بلینه غټوا اختها د خور نه نه زړینا د بلینه واخذنا من نیول یو دی لرا بالعذاب عذاب لعلهم يرجعون در پر چې واپس شي الله تا وقالوا دی ویل یا ایو الساحر ای جادوګرا او ساحر عالم ته ای په انسان خپل زام کې ادعو لنا ربک ورزم د پر د خپل ربنا بما پته او جبانی عهد اندګه جستا سے وعده کړل د جستا ملګر لبزو کامیابی ورکو من ورکا اوس کامیابی استعمال ګور دی کامیابی ورکی او ستا سوال قبول کی اننا لمهتدون بشک منګه په هدایت باندې یو والله ته وای چې دا عذاب زوند لري کی منګ به من استا خبره فلما كشفنا عنهم کله بچ منګ لري کو د دوینا عذاب اذا هم ناس بدی وین کسون ما وعده بما تولا نقض العهد بكو ونادى فرعون في قومه دا فرعون چې پوه شو چې خلک موسی عليه السلام بس روان دي نو بیاي خپل قوم له پکیجونه ورکول شروع کړل او ورته ویل چې ګوره زما سره ډېر سړي دا بدر کوم تاسو له ملک تاسو دی ونادى فرعون आवाज وک فرعون په قومي وفل قوم کې قال ویل یا قوم زما قوم علی سلیم ملک مصر نه زما حکومت د مصر ولې نه دی وهذه الانهار دانیرنا دا دریای نیل او دا نور دریابونه او کې سلور نیرونو تجری چلیږي من تحتی زما د حکم لاندې د زما په حکم چلیږي ز سوي ما بکی افلا تبصرون تاسو نه نه عقل بکی نشتا ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ام انا يزو ام انا سمانا ذا بل انا بلکې زو خیر غرما من هذا د دینا الذي هو مهين چې دا سپک دی دا سوک دی موسی عليه السلام وجر موسی عليه السلام نه خیمه موسی عليه السلام ته سپک وایو لا یاذ بالله ولا یکاد یبین او قریب نه دا چې دا پورا بیان وکي فصاحت مدد نشته موسی عليه السلام ایدل پیغور او تو کوجه د جبه کې لوکنت ته ځکه موسی عليه السلام ویلیو چې الله مال فصاحت راکا جبنه غوټه زما کولاو کا واحل العقده من لساني فلولا القيا ولنا را پریوزی علی پدبانی اسورتن بنگلی من ذهب د سرو زرو پکار د چې د سرو زرو بنگلی وسره وي او جامع الملائکه یا ولنا رازی د خپل فرشته مقترنین متتابعین پر لپسی مقترنین سپون والا چې په سپونو ګر رواني پکار چې فرشته داسې د تعاون د پر ډل راتلې مقترنین متتابعین پر لپسی پس تخفا قومه دوکه کو خپل قوم جاهل و غنو خپل قوم فاتواعوه نو اطاعت کو قوم د فرعون ور روان شو بس انهم یقینا دوی کانوا قوما فاسقین دی فاسقانو د قوم او فاسقانو د الله اطاعت نو تل فلما صفونا کل چمنګي خپکړلو فلما اسخطونا غسه کړلو اسفونا غسه کړلو اغضبونا انتقمنا منهم من تبدل واغ صداغینا فاغرقنا من ډوبکړل اجمعین ټول لرا په دریاب کې فجعلناهم من غرزول سلفن وجعلناهم من غرزول اغیلرا سلفا نمونه ومثلا عبرت للآخرین د نور خلق د پارا نمونه وغرزول عبرت وغرزو ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون د دې آیت شان نزول داسې ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عیسی علیه السلام ذکر شروع کو دی وخندل ولې به خندل ول ذکر چې قران کریم کې بسورۃ الانبیاء کې تاسو ویلي دی په 98 نمبر آیت کې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو معبودین د جهنم خشاک دی عابد معبود بدوانه جهنم ته وزي نو دی به ویلو چې عیسی علیه السلام هم معبود د عیسایانو دی نو چې عیسی علیه السلام جهنم د زینو موږ دی بلل شو کنه یو طرف ته وی چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی
او بل طرف ته ګوره وایي چې عیسی علیه السلام دا معبودین به جهنم ته ځي نو دا لا څنګه دعوت دی نو پیغمبر علیه السلام پسې به خنداګانې کولې. بل دا ده چې د حضرت مریم نه عیسی علیه السلام بغیر د خاوند نه بغیر د واده نه پیدا و نو دوی به دا ویل چې دا لا څنګه خبره کې بغیر پلار نه څوک پیدا کېږي. نو په عیسی علیه السلام باندې دا اعتراضونه کول. ولما ضرب ابن مریم کله چې بیان یو دو بعد مریم زوی عیسی ابن مریم مثلا په طور د مثال باندې اذا قومک کل ناس پا قوم ستا منه پدې پسې یسدون خاندي یسدون شور کوي پدې پسې وقالو دی وی الہتنا خیر آیا زمن الہ غردی ام هو یا د عیسی علیہ السلام غرده ما ضربوه لك الا جدلا ما ضربوه نبینی دوی دا مثال لک استا د پاره الا جدلا مگر د جګړې د پاره دیجه دا کوم مثال بیانای چې زمون الہ غردی کړ دی غردی. کله بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام ذکر وکړو دی به خوشاله دل ویل وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د عیسی علیه السلام ذکر وکړو زمون د هغه بکله ذکر کوي د عیسایانو د الہ خو ذکر کوي زمون د هغه بکله کوي. نو دا خبره به جګړې د پاره کولی بل هم بلکې دی قوم یو قوم د خصمون جګړه کوونکې ان هو نه دا الا مگر عبد یو بنده ده انعمنا علیه من انعام کړه په دبانه وجعلناه مثلا لبني اسرائیل من ګرځول دی دا مثلا مثال نمونه لبني اسرائیل د بنو اسرائیل لپاره دا هم د بنو اسرائیل لپاره نمونه ګرځول دا څنګه نمونه د بغیر د پلار نه پیدا دی. ولو نشاء كم مختلف لجعلنا كم غواړو لجعلنا من با ورترک منکم تاسو دا ملائکتن فرشته یا لجعلنا من بغیر زول تاسو منکم تاسو په بدل کې پلا ملائکتن د فرشته په ارض پزما کې یخلفو چې تاسو په ځای باندې به اوسېدل نو تاسو بیا نه وي چې فرشته وي تاسو په نه وي بیا فرشته ولې غواړي. وانه یقینا د عیسی علیه السلام لعلم للساعه لعلم للساعه دا نخدا د اخرت دا علم لعلامه دا علم او علم علم او علم نخي علامته وي. وانه يقين دا عيسى عليه السلام لعلم للساعه دا نخدا قر اخرت دا او یا د رسول الله تعالی چې نبی له سلام د اخرت نخدا چې پیغمبر نه پس بل پیغمبر باندې راځي او عیسی علیہ السلام مراد شي چې د اخرت نخدا چې بغیر د پلار نه الله تعالی پیدا کو بس اوس په اخرت را نږدېږي. فلا تم ترن بها شک مکوي تاسو په د اخرت کې په دې نخ کې وتبعوا زما تبعداري وکي هذا صراط مستقيم دا اتباع د پیغمبر صراط مستقيم دی. ولا يسدنكم الشيطان او لا يسدنكم الشيطان او بندنه کی تاسو له شیطان دا الله د بندګۍ نه انه یقینا دا الله دا شیطان لکم استاد لپاره عدو دشمن دی مبین خکارا. ولما جاء عیسی بالبينات ولما جاء کل چراغ عیسی علیہ السلام بالبينات معجزو سرا یاد نه خو سرا دا دلیل نقلی دی عیسی علیہ السلام شروع شو بس د موسی علیہ السلام د ذکر نه قال ویل قد جئتكم يقينا ما راوړی د تاسو دا بالحکمت حکمت نبوت میرا وړی دی انجیل میرا وړی وليبين لكم والله چې بیان کم تاسو دا بعض والذي طول هغه تختلفون به تاسو په اختلاف کوي واتقوا الله د شرک نزان بچ کی واتی اون زما اطاعت وکي ان الله بشک الله تعالی هو رب دا زما رب دی وربکم استاسم رب دی فاعبدوه دی الله عبادت وکي هذا صراط مستقيم دانه غلار دا. فاختلف الاحزاب من بينهم اختلاف وګړلو د خپل مینس کې يهود نه سوارو یدي سانو درډلو نستوریا یعقوبیا ملکانیا چاویل د الله زوی دی چاویل درم پدریو کې دی چاویل د الله په خپل دی. فويل ندا نو هلاکت دل الذين ظلموا ظالمانو د پاره من عذاب يوم اليم د عذاب د درناک ورځینا. هل ينظرون الا الساعه انتظار نه کوي مگر د اخرت کوي انت دیوم جراشد وی تبا وخت الناس ابا وهم لا يشعرون دی ونه پويږي. الاخلاء او دوستان با یومئذین پتا غرز باندې بعضهم بعض لباز د بعض لپاره دون دشمنان ویل المتقین مگر متقیان بنئ متقیان بدی ول بکار بن راضی. یا عباد لا خوف علیکم اے زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم ان پتا سبحانه وایره نه ولا انتم تحزنون بتا سو غم کوي
الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي بیا آیات نظم په ایتونه باندې وکانو مسلمین دي مسلمانان دي په دې ویرنه یدي مسلمانانو ایمان راوړل صبر دی ویل کیږي ادخلوا الجنه ننوزي جنت انتم تاسو ازواجکم تاسو خزي تحبرون خوشاله ولګيږي با یطواف علیهم ګرځولګيږي با په دوی باندې به صحافن کاسه جامونا من ذهب دسرو زرو واکوابن ګلاسونا وفيها پدې کې بما غسوي تشتهيه الانفس چغواړي غیر انسانان او نفسنا وتلذ او خوند يخلي الاعين استرګي وانتم تاسو فيها پدې کې خالدون همیشه وي تلك الجنه التي داغ جنت دې اورستموها چې ملو شوی د تاسو ته بما كنتم تعملون تاسو په عمل باندې ملاو شو تاسو ته درکړل شو میراث کې درکړل شو میراث وته زکوي دې کې د کافر حصہ وا په کو پر ختم کړلا لکم استاذ پارفیا پدې کې فاقیتون میوي دي کثیرتون ډېرې منها تاکلون بعض بتا سخري نټول نه بلکې صبر تخم د پاره ان المجرمین بشک مجرمان فی عذاب جهنم فعذاب د جهنم کې بخالدون همیشه وي لا يفتر عنهم سبق بنکړل شي د دوی نه عذاب وهم مودي وفي پدې کې مبلسون نو امید بيد الله د رحمتنا وما ظلمنا ومن ظلم نه کړه بدی باندې ولکن كانوا لیکن دوی هم الظالمین دوی ظلم کوونکیو ونادوا आवाज وو کیا مالکو مالک خازن النار دے جهنم فرشتہ داروغا مالک نوې دے سب ورته یا مالکا ليقضى علينا ربك فیصله دیو کی په دمر په من باندې ستار وليقضي فیصله دمر کو کی علینا په من ربک ستارب قال مالک ورته انکم ماکثون یقینا تاسو په دې کې وخت راون کیي لقد جئناكم بالحق يقينا من راوړ تاسو د حق ولكن اکثركم لكن اکثر تاسو نه للحق حق تا کارهون په بد نظر باندې ګوري نه خوخي ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام ابرموا ايدي مضبوطه کړي دا امرن یو خبره فإنا مبرمون منګم یو خبره اکل کړي دا څنګه دی یو خبره اکل کړي دا منګم دیم پوخ عزم کړی دی منګم دی پوخ عزم کړی چې نبی رسول الله بوجني او منګ پوخ عزم کړی دی چې منګ بدا بچ کو دی به هلاکو نو جنگ بدر وشو نبی رسول الله ته الله رو بوتلو هم يحسبون ايدي ګمان کوي ان چې منګ لا اسلا نسمعنا ورسرهم د دې پټ و نجواهم د دې جرګي پټي پټي خبرې نه اور جرګي نه اور ښکارې نه اور اوري بلا ولنا ورسولنا زمون پرشته لدی د دې سره اكتبون هر سلیږي قل ورتوا ان كان للرحمن ولد كبيد الله د پاره بچي د الله بچي وي فنزب اول العابدين اول عبادت کوم دا خدای الله بچي نشتا زکه زدا عبادت نکوم کدا الله تعالی ولد وې نو ما به اول عبادت دا کوله خدای الله تعالی بچي نشته دی او کوي نو ما به اول دا بندگی کوله زکه د الله تابعدار زېما دویم نمبر د عابدین معنی دا کوي د الله بچي څنګه تاسو زعم دي نو په انا اول العابدین ز اول موحد ما نه منو بیا اول عابد خزیمه اول موحد خزیمه نه منو کستاسو په ګمان کې د الله بچي شي زنه منما په انا اول الموحدین دا معنی هم دا او دریم نمبر دا معنی هم دا چې کله الله تعالی بچي شي تاسو په زعم کې فانا اول العابدین اول بغض بسره زکوما کستاسو زعم باطل دی سبحان رب السماوات پاک در رب د اسمانونو ول ارض رب د زمکه رب العرش رب د عرش دی عما د غسنای سی بونج داخله کوله بیانې فذرهم بریک د دی یخوزو جننوزی او باطل کی ويلعبوا لو بيوکی حتا یلاقو حتا چې دی ملاوشي یومهم د خپل ورځ سره الذي هغه يعدون چې داغه سی وعده کې دی شوا او هو الذي الله غزات فی السماء چې پاسمان کې الہ معبود دی ولر دی الہ پزماکه کې معبود دی پاسمان کې خلق منی پزماکه کې خلق منی او الحکیم د الله حکمت والا دی العلیم او بوه دی وتبارك الذي برکت والا دی اسوک له ملک السماوات چې داغه د پاره حکومت د اسمانونو دی ول ارض رزمکه دی و ما بینهما چې په مین د دوانو کړي و عنده علم الساعه الله سره علم د اخرت دی و الیه ترجعون دی الله تبارک تاسو واپس کولې کېږي ولا يملك الذين اختیار نه لري هغه کسان یدعونا چې دی را مدد شورتوي رب الیمین دون سوا د الله نه شفاعت سفارش حضور سفارش څوک نشي کولای الا مگر من شهد بالحق چا چې اقرار د توحید کړی دی او هم یعلمون او دی پوهیږي پس پوهیږي
پدی او دی پوهیږي پدې باندې چې ګوره هم دی یقین کوي په الله باندې الا من شهد بالحق چې اقرار د توحید کړی دی هم يعلمون او دی یقین هم کوي په الله باندې يعلمون من یوقنون بالقلب اقرار او تصدیق دواړه او یا دا هم يعلمون دی پوهیږي چې ګوره د سفارش اختیار د الله لپاره دی او یا هم يعلمون او دی به پیژني چې د چا سفارش پکار دی ولا ان سالتهم قد تفوس غير دوی من خلقهم چې چابي دا کړی دی دوی لا يقولن خام خبوي دی الله الله فانا يفكون كم طرف تړولېږي وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله قيل او قول دا دواړه مصادر دي قول د قال يقول قال يقول قول وقيل يقال قيل دا قيل مصدر مجهول مصدر مجهول دلته کې قيل ویلې شو او قول ونه ویلې شو او نو دا وجد چې دا د مجهول مصدر دی دویم دا چې قيله مجرور ولې ویلې شو دا غي وجدار چې بری کې وو د قسم د پاره دی واو قسمیه نو په دې وجبانی وقيله او زماده قسمی په وینا د پیغمبر باندې زماده قسمی د پیغمبر په دی وینا باندې بل دا چې دا اصل کې په ما قبل باندې عطف دی ما قبل باندې سعدب دی عنده علم الساعه دا الله سره علم د اخرت دی وعلم قيله او علم دی د خبرې د پیغمبر د پیغمبر د خبرې علم سره هم دا بیا مضاف الیه په شانې څنګه چې الته کې ساعت مجرور دی نو دا په دغه مضاف الیه باندې عطف دی هغه مجرور دی نو معطوف علیه اعراب یو شانی وقيله او د پیغمبر په دې خبر مې دی قسمی یا رب ای زما رب ان هؤلاء بشک داخل قوم یقوم لا یؤمنون ایمان راوړي فاسفهانهم مخوړو د دوینا وقل ورته سلام سلام متارکا سلام دی پتا سبحانی فسو بیالمون زردی و بوشی بسم الله الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین فیها یفرق كل امر حکیم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون سورة الدخان دخان ویلے کیږي لوګیتا دا مکی سورت ده 44 نمبر ده په ترتیب د قران کې او 64 نمبر ده په ترتیب د نزول کې د زخرف نه بعد نازل شوه دی په تیر صورت کې ذکر وشو د معرضین د قران منکرین قران نو په دې صورت کې وس عظمت قران بیانې چې تاسو ولې اراس کوي او کم زوړ د حوامي مربت چې دین او غدا د چې مخکم اثبات التوحید او بدفع الشبهات او په دې کې اثبات التوحید د بدفع الشبهات او موضوع یې د عظمت قران کریم د ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ عظمت قران سورۃ دخان دا یو سورۃ ده چې د خاص فضایل هم احادیثو کې راغلي دي یو حدیث راځي چې چا د دخان تلاوت د جمعې پشپا یا د جمعې پورز باندې وکړو نو الله بل جنت کی کور جوړ کړي دا د سورۃ دخان فضیلت ده او یو بل حدیث ده چا چې د جمعې پشپا باندې ولوستو نو سار چې را باسیږي نو الله تعالی به د ټول ګناهونه معاف کړي خپل حق الله تعالی او ته معاف کړي وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وینا دام دا چې چا د دخان تلاوت د شپې وکړو نو ساری پورې ورله 70000 فرشتي به دعاګانې غواړي د مغفرت
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين قسم دې زما په کتاب مبین باندې الګ موږ چې دا وقفه کوو نو دا د 10-15 منټ وقفه وي ښه بیا تاسو کوم روکې مپاتې کېږي یو د سیویټې مزه راځي هم صحیح ده او توجه مخ خرابوي زما دومره چې شمپوشي زکوم دا پوره ده حامیم والکتاب المبین زما دې قسم به کتاب مبین باندې کتاب مبین دې زما قسمی روخانه کتاب دې روخانه کتاب حلال و حرام اخکار دي انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ یقینا من دا قرآن نازل کړی دی په شپه مبارکه کې انا کنا منذرین بشک منګه يرون کیو من خلق يرو لیلہ مبارکه نه څه مراد دی په دې کې دوه تفسیر دي په لیلۃ مبارکۃ کې یو دا چې لیلۃ مبارکۃ لیلۃ القدر ته ویل کېږي او لیلۃ القدر دی په رمضان کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او انا انزلناه في ليله القدر قرآن د قدر پشپ کې دی او قرآن د رمضان په میاشت کې نازل شوی دی په دې بنیاد باندې لیلۃ مبارکۃ شب قدر مراد دی البته بعض علماء لیکلي دي او بعض احادیث په دې باب کې مراسیل شتا چې د دې نه مراد لیلۃ النصف من شعبان مراد دی 15 شعبان د برات شپه چې ورته ویل کېږي او د برات د شپې څخه فضایل هم ذکر شوی دي چې چا په دې شپه کې عبادت وکړو نو د بنو کلب د قبیله د ګړو په شا چې څومره وړي د دومره به الله رب العالمین دلا ګناهونه به معاف کړي او نیک اعمال بوله ورکي ثوابونه بوله ورکي نو حدیث په فضیلت کې د نصف د شعبان راغلي دي خو صحیح خبره ده چې د شعبان فضایل بالکل ثابت دي دا غیر انکار نشي کېدی البته د لیلۃ مبارکۃ مراد د شعبان شپه غستل دا غلطی ده ځکه د قران د نصوص سره د تعارض راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان میاشت قرآن نازل شوی دی او دا خو شعبان دی ابن کثیر لیکلی دی که چا ویلو چې د لیلې مبارکې نه مراد ده لیلۃ النصف من شعبان فقد اعظم الفریا ډېر لوی دروغ ویلو نو لیله مبارکه شب قدر ده او نبی علیہ السلام فرمائے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان کہ تاسو شب قدر په اخر شپو کې وګورئ د رمضان په لسو کې او بیا طاق 21 23 25 27 29 نو لیله مبارکه هم دا مراد ده بالکل د دین انکار نشي کېدلی چې د فضایل نشته فضایل شته ده او د قدر شپه نه ده لہذا کوم بدعات چې به کېږي نو دا غي نزان ساتل غواړي خاص خیراتونه به کې خلک کوي بخاوه کې خلکو د مجوس په شان د غندوس کې گزارل دغه نه دي ثابت ان انزل الله بشک من نازل کړي دا قران فی لیلۃ مبارکۃ پشپ مبارک کې ان كنا منذرین بشک مونږه يرون کیو فیها پدیش پکې یفرقو تقسیمیږي کل امر هر یو کار حکیم په حکم د الله باندې فیها پدې کې یفرقو فیصله کېږي کل امر د هر کار حکیم په حکم کولو سره او یا معنا حکیم چې محکم کار دی چې هغه رزق ورکول دي رزق دی د دې اجل دی په دې کار کې به کوم امتحانات راځي په دې کال کې به څه کېږي د ټولې فیصلې د قدر په شپه باندې کېږي د قدر شپه ته وایي ځکه چې په دې کې تقدیر لیکل کېږي د دې کال تقدیر حساب کتاب به دې کېږي امر من عندنا دا امرن خو یا مفعول للمنذرین د پاره منذرین من يرون کیو امرن نو امر نه مراد څه دی د امر نه مراد قران دی یو دا معنا چې من خلک یې په دې قرآنی کریم باندې من عندنا چې زمونږ طرف راغلی دی دا مفعول شو او یا دا معنا دا چې دا امرن دا حال دی د دې حکیمنا فیها یفرق کل امرن پدې کې تقسیمي کې هر یو کار حکیم چې محکم دی په داسې حال کې محکم دی امر من عندنا چې دا امر دی زمونږ طرفنا نو فیها یفرق حاصل معنا بدی فیها پدې کې یفرق تقسیمي کې کل امر هر یو کار حکیم محکم پوخ امرن په حکم کولو سره من عندنا زمونږ د جانبه چې دا حکم من کو بدی باندې حکیم معنی حکم کیږي حکم من کو ان كنا مرسلین بشک من لیکون کیو چا لرا نبی علیہ السلام لرا قرآن لرا دې لیکون کیو کنه
او بل دام دا چې دا امرن دا په انزلناه کې د هو نه بدل واقع شي. ان انزلناه بهشکه موږ دا قران نازل کړی دی امر من عندنا چې دا امر دی زموږ د جانبه. نو قران د الله په امر راغلی دی. ان كنا مرسلین بهشکه موږ لېږونکي رحمتا من ربک دا مفعول د مرسلین د پاره دی. مرسل لېږونکي څه شي رحمتا رحمت لله من ربک ستا د رب د جانبه او یا مفعول له دی د څه د پاره رحمتا د پاره د رحمت من ربک ستا د رب د طرفنا او یا مفعول مطلق د رحمناکم د پاره دی رحمناکم رحمتا من ربک انه یقینا دا الله تعالی هو السمیع دا اوریدونکی دی علیم په هه دی. رب السماوات والارض رب د اسمانونو دی او د زمکه دی او ما بینهما او رب دا غسر چې بمن د دوانو کې دی. ان کنتم موقنین کدا سو یقین کوونکی لا اله نشته بل معبود الا هو مگر دا یو الله دی. یحیی ژوندی کول کوي او یمیت مړه کول کوي. ربکم استاسو رب دی او رب ابائکم رب د پلارانو استاسو دی الاولین د بخانو بل هم بلکی دی پیشکین پشک دی العابون لوبی کون کی دی. فرتقب انتظار کوا یوم پاورز بانے تا دی سماو چی راوڑی اسمان بدخان لگے مبین خکارا. انتظار کو اسمان بلگے راوڑی. دی دخان نسا مراد دی دو قسم دخان دی. یو خود دخان نا مراد قرب الساعت تا یو دا قیامت نخدا چی دا قیامت تا نزدی بلی سلوگیشن راشی و دا هر سب خل بڑی دخان مبین دا مراد دی. نو الله تعالی وعده دا او دا وعده به پوره کیږي او د اسمان د لاندې وټول لګي به اسمان به نخ کار کیږي او دا آخرت ته نږدې به نخی. یو دویم نمبر د دې دخان مراد بنیادی قربانی د رسول الله خیری دی چې الله تعالی اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف یا اللهم اعني عليهم بسنين كسنين يوسف. الله زما د دې په مقابله کې د مدد وکاله لکه څنګه مدد چې یوسف علی السلام کړه په وو کالو باندې نو قحط سالی و. د دې دخان مبین مراد بیا د قحط سالی دا قحط سالی لکه څنګه چې عبد الله بن مسعود ویلی دي د دې دخان مراد دخان قریش ته چې کوم قحط پدی باندې راغله او قحط نو په دخان مبین دوه مراد کې دي شي زکه دغه لوګي راغله او دا لوګي د سیو د دخان د لوګي د لاسه چې سړی کله وګي د استرګي په خړې خړېږي ارسو د خړ خړ خارېږي نو بیا دغه لوګي ته مراد ده چې لوګوا او بارانونه نو د دوړې وي په هر ځای کې او عربه سم دوړې دی. او دویم نمبر دا چې آخرت ته نږدې د دین د عذاب مراد ده. یغشن الناس را خوريږي او په خلکو باندې هاذا عذاب الیم دی به چې دا عذاب الیم دی. ربنا زمغ را بایک شی عن العذاب لری که زمغ عذاب ان مؤمن من ایمان راوړون کیو ان لهم الذکر سنگ بشیر دی د فار نسیت قبل اول وقت جاءهم رسول یقین راغلی دی رسول مبین مخکارا ثم تولوا عنه بیا دی مخړو د قران نو قالو ویل د پیغمبرنا معلم دا تعلیم ملو شوی دی ورته مجنون لیونه دی د تعلیم ملو شوی دی مطلب د بل چا سبق ویل معلم بل چا د سبق ویل دی مجنون لیونه دی. ان کاشف العذاب الله ورته المنګل لري کون کی عذاب لره قلیل لګ زمانہ انکم یقینا تاسو عائدون وبس کیدون کی تاسو بیا راځي ورلا کو برته بیا راځي. یوم پاورز باندې نبتش البتشۃ الکبرى چې موږ ونیسو بنی یوم پاورز باندې نبتش موږ نیول وکو بتشۃ الکبرى لوی نیول د زمونږ غ انتقام دی چې موږ لوی نیول وکړو دی نیول سم مراد دی یا ته عذاب د جهنم مراد دی یا ته د بدر غزا مراد د بدر کې ونیسو ان منتقمون بشک موږ بدل غستون کیو ولقد فتنا قبلهم یقینا امتحان کړو منګه قبل مخکې د دوینا قوم فرعون د فرعون په قوم باندې وجاءهم رسول کریم راغلی او غیتا رسول کریم عزت من دعوت سو ول ان ادو الیا اواله کما ته عباد الله تعالی بندگان را خوشی کا ارسلو انی لکم بشک استاذ پر رسول امین امانت دار والله تعالو والله تعالو او تکبر مکوي علی الله د الله په اطاعت باندې د الله د اطاعت مقابله کې تاسو تکبر مکوي. الله تعالو تکبر مکوي الله په الله باندې د الله نزان غټ مګړي د الله د اطاعت نزان غټ مګړي. ان یاتیکم بشکا ما راوړل د تاسو به سلطان مبین خار دلیل و انی عذتو زپنا واړه ما به ربي خپل ربانی او رب کوم تاسو پر ربانی ان ترجمون چې تاسو په کان ونه ولي
وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي كَتَاسُ مَا بَنِ ایمان نه راوړې فَاعْتَزِلُونِي زمانه جدا شئ او سره تموای فدعا ربه آواز وکړ خپل رب ته ان هؤلاء دا خلق قوم یو قوم د مجرمان دي مشرکان دي من هلاک کړل او موسی علیہ السلام د اخري وکړل فاسر نو الله روان کا ایبه عبادی زما بندگان لیلن د شپې انکم یقینا تاسبا متبعون فتاس بس خلق درزی متبع به خلق بس تاسو اتباع کې تاسو به اتباع کې دی شي وترک البحر رهون فريقدا دریاب رهون ولا الفزيبانه رهون یا بسن یا رهون جدا جدا څنګه جدا جدا ده دغه سپری دا انه یقینا دی جندن یو لخر د مغرقون ډوبیدون کې ده کم ترکو ډېر پر خودل من جناتین باغنا وعيون چینه وزروع فصلنا ومقام کریم خل خل زغنا ونعمت د خوشاله سامان پر خودو کانو فیها چو باغی کې فاکهین خوشاله کذالک الامر کذالک خبر کارم د قشان کومنګا یا کذالک نفعل بمن عصوانی وورثناها من ورکړه د غزمه کا قوم اخرین بل قوم تا بنو اسرائیل تا دی اولاد تا فما بكت عليهم السماء ونجعل البدي بني اسمان والارض زمکه ولزمکه اسمان جاړي سوچ مسافری کې مرشن اسمان زمکه به جاړي یا د مراد اهل السماء واهل الارض وما كانوا منذرين نو دوی تا سمولت ورکړی شی ورتا وما كانوا نو دوی منذرين چې مولت ورکړی شی ورتا ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين ولقد يقينا نجينا بني اسرائيل من بچکړو بنو اسرائيل من العذاب المهين دا عذاب سپکون کنا من فرعون د فرعون انه كان عاليا يقينا دا متکبر من المسرفين او دا زیات خورو ولقد اخترناهم يقينا من غرکړو بنو اسرائيل على علم د علم په وجبانه علم د انبیاء او کثرت وکنا پیغمبران ډیرو علم په زیاتو علما په ډیرو د علم په وجه علی العالمین په نور مخلوقات باندې غورو خپل زمانہ کې اسمرو ورست پیغمبر علیہ السلام مت غره دي واتیناهم من ورکړو من الآیات معجزه نعمتنا ما فی بلاء مبین باغی اختار امتحانو ان هؤلاء بشکدا خلقو ليقولون دی وی دا موجوده خلقو حالات بیانې او سیاده موجوده خلق موي ان هي نه دا الا مگر حیا موتتن لازم لومبه مرګ دی بس وما نحن نمنګا بمنشرین بیا ورا پاسول کیګو بیا موږ نه را پاسیګو فاتو بیا باینا کرشتیا را پاسول کیګو نو بیا تراول زمون پلاران پاو تراولې بیا باین زمون پلاران مکی قریش ودا خبره کوله ان کنتم صادقین کتا سرشتنی اهم خیر ام قوم تبعین اهم خیر ایدی غردی ام قوم التبع غیر تبع قوم غرده قوم التبع تبع سوق دی د دین مراد یو کس نه د مراد بلکې دین ملوک الیمن مراد دی دته به تبائع یمن وایو لکه فراعنه مصر مسلمانانو لقب د خلیفہ دی دته به تبع وایو او تبع ته په دی وجبانه وایو چې یو به مرشن بل وراتلو تبع حمیر خاندانو د دی او پدې کې بیا د اخره چې کوم تبع ده اسعد د دنم د تبع اسعد او دا د حضرت عیسی علیه السلام نمخ راغله ده د موسی علیه السلام په دین باندې ده او ډېر لوی عمر الله تعالی ول ورکړو په نبوت کې اختلاف شته چې دا پیغمبر دی او کولی دی سوګ دا پیغمبر دی سوګ پیغمبر نه دی او یو ښه انسانو آسماني وحی تابع ابن عباس نه دا نقل چې دا پیغمبر دی تبع علیه السلام پر جمهور رائے دار چې دا یو نیک سړی دی او پیغمبر نه دی وای دا په نبی علیہ السلام ایمان راوړی دی څنګه ایمان راوړی دی د عیسی علیہ السلام په دین باندې او نو د عیسی علیہ السلام په انجیل کې خدا خبره وا د اخر زمانه پیغمبر بيدادا بینومی نو دا تبع چې کوم دی دا مسلمان دی په نبی علیہ السلام باندې قبل الولادت ایمان راوړی دی قبل الولادت چې کله د يهود ویلو چې دا پیغمبر ورازي یو ښه انسانو الله وی چې داغه مخالفت کله قوم وکړو هغه هم هلاک کړل هم خیرون ایدی غوړي هم قوم توبه یتوبا قوم غرده والذین خلق من قبلهم چې مخکې در شي دا غناغي غرده اهلکنا من هلاک انهم كانوا مجرمين یقینا دي مجرمانو وما خلقنا السماوات والارض ومن دې پیدا کړې اسمانونه او زمکا وما بينهما هغه څه په من د دوانو کې دلای بین عبس چې عبس کار کوونکو منګه غافلین چې موږ دي غافلو
ما خلقناهما من دې پیدا کړی دا دوانه الا بالحق مگر د حق د اظهار د پاره ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دینا لا يعلمون پوهیږي نه ان يوم الفصل بشکا ورځ د فیصله میقاتهم داغي د وادي وخت دی میقاتهم وقت وعدهم داغي د پاره میقات دی ان يوم الفصل بشک د فیصله میقاتهم میقات داغي د مقرر وخت داغي د اجمعین د ټول لپاره یوم باورز باندې لا یغنی د سی ورځ د یوم الفصل لا یغنی دفمنه کی مولا یو دوس عن مولا د بلوسنا شیئا مصیبت ولا هم ينصرون وردی مدد وکړي شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم په الله وکي انه یقینا الله تعالی هو العزیز ذا زور دی الرحیم همیشه مهربان دی ان شجره الزقوم یقینا وناد زقوم طعام الاثیم خوراک د ګناګارو کلمهله د سه غندخونه د پشانت د تیل او د خيري یغلی فی البطون خټکیږي با په خېټو کې د ګرمۍ د وجنا کغلی الحمیم پشانت د خټکېدو د ګرمو بو آیات محل ویل شوی تانبه ته خذوه وتبویل شی ونی سیدا فاتل هرای کاګیلا سوائل جهنم د جهنم مینستا ثم صبوا بیا ورواړوي فوق راسی د سر د پاسره د من عذاب الحمیم عذاب د ګرمو بو ورته ویل شي تو وسکا انک بشکت انت العزیز تو زورور ویل کریم ډیر ګران وی خپل خلقو ته عزت من وی زورور وی او کریم عزت من وی خلقو ته ګران وی ان هذا بشکدا ما غشیر کنتم به تمترون جداس بده کې شکو ان المتقین اوس بشار بشک متقیان فی مقام امین په مقام کې وی پځه کې وی امین د هر سنو پامن کې فی جنات فباغونو کې وی او عیون پچینو کې وی یلبسون اغندبا من سندسن نری رخم و استبرقین و پیل رخم متقابلین یبل تمخامخ بناسی کذالک دقسبت لورکو دوی لرا وزوجنا ومن ولوادو کو بحور دهور سرعین دغټو غټو سترګو والا وهرو سرا يدعون دی برابر فیا پدې کې بكل فاکهه هر قسم میوه امنین پامن کې وې د عذابنا لا يذوقون نبسکی دوی فیا پدې کې الموت مرګ الا الموت الاولى مگر سکل دې علم به مرګو او وقاهم وسات الله دی لرا عذاب الجحیم ذا عذاب جهنمنا فضلا من ربک دا ټول فضل استا طرف د جانبا زور مور نه دی ذالک الفوز ذالک دا هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی دا د الله فضل دی الله سره زور موږ نه دی کړی د الله مهرباني ده فإنما يسرناه یقینا موږ دا قران آسان کړی دی په لسان کې ستا په عربي ژبه باندې لعلهم يتذكرون دې لپاره نصیحت قبول کی فرتقب انتظار کول دي هلاکت تا انه یقینا دې مرتقبون دې انتظار کوي ستا هلاکت تا یا دې خپل هلاکت ته انتظار کوي جی فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم دا سورة الجاسية ده سورة الشریعت و تموی د شریعت سورت او دا مکی سورت ده مکی سورت ترتیب د قرآن کې 45 او په ترتیب د نزول کې 65 نمبر ده دا 65 نمبر
ربط د مخ د سورۃ دخان نه بعد نازل دی مخ کی سورۃ دخان سره ربط ده دې سورۃ کې د عذاب ذکر وشو فرتقب انهم مرتقبون په دې سورۃ کې د نجات طریقه خی چې تب څنګه ځان خلاصې آیت نمبر 18 راوړو وجه ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها د شریعت اتباع کوانو په دې بد عذاب نه خلاصي او بل ربط هم دغه کم چې د حوامیم سبعو ده چې باغ 13 سورۃ کې هم اثبات التوحید بدفع الشبهات او په دې کې هم دغه اثبات التوحید ده بدفع الشبهات موضوع امدا اتباع الشریعت ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها د شریعت اتباع د سورۃ جاسیه موضوع او مضمون ده بسم الله الرحمن الرحیم حامیم حروف مقطعات الله اعلم بمراده بذلك تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب ده من الله د الله د جانب العزيز اور د الحکیم حکمت والا ده ان فی السماوات بشک پسمانونو کې ول ارض پسمک کې لا آیات خامخنه د قدرت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وفي خلقكم استاسبدي پیدا کولو کې منخدي وما پاغسک يبث من دابه چې خوري الله تعالی من دابتن زنده سر آیات بدی کې منخدي لقوم د قوم د پاره یقینون چې یقین کوي واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپه کې او د ورځ کې هم نخیدی وما پاغسک انزل الله چې الله نازل کړی دی من السما دا ورزنا من رزق رزق چې باران دی سبب د رزق دی فاحیا به الارض الله ژوند کړی دا په دې باندې زمکه بعد موتها پس د مرګ دا غینا وتصریف الرياح او پاړول ورړول د هواګانو کې آیات نخیدی لقوم دا قوم د پاره یعقلون چې پوهیږي تلک آیات الله دا آیاتنا دینتلوها من لولو دا لیک بتابنی بالحق پاک سرا فبأي حديث فكما خبر باني بعد الله ورسول الله تعالى د خبرنا وآياته او د الله د ایتونو نو ورستو یؤمنون دا خلق به ایمان راوړي ویلن هلاکت دی لكل افاک اندار دروغجن د پارا اثیمین ګناګار د پارا چې دروغجنم دی او ګناګار هم د پر هلاکت دی دا آیتو چا بارکه دی وې دا د نظر ابن حارث بارکه دی سراج المنیر ویلی دی سیدا د چې دا عام شي هر سړی ته مراد دی چې دا صفاتونه بکی یسمع آیات الله لولد اورید الله ایتنا تطلع علی چلو سلگی بدبانه ثم یسر بیا ټینګ شي مستكبرن تکبر کوونکې کلم یسمعها گویا کې اړو د آیت اوریدل نه ده فبشره نذیر ورکدل رابع عذاب الیم اند درناک عذاب و اذا علم کل شی پوی شي من آیاتنا زمن پایتونو کې شین په آیت باندې اتخذهانی صغیر رهزون پټو سرا اولای کدا کسان لهم د جربار عذاب عذاب دی موهین نسبکون کې د دې نه د برزخ عذاب مراد دی من ورائهم مخدر دوینا جهنم او جهنم ده ولا یغنی عنهم نشړول د دوینا ما اعمال کسبو جګړې دي شین هیڅ قسم عذاب ولا نو ما معبودین اتخذوا شدنی ولید من دون الله سوا د الله اولیاء دوستان ولهم عذاب در پر عذاب دی عظیم لوی هذا هدن دا قران هدایت ترغیب القران یا هاذا کل ما جاء محمد مراد دی والذین کفروا کسان چې کفر کړي دي بیا آیات ربهم د خپل رب د ایتونو نه لهم دیر بر عذاب و عذاب دی من رجزن د سخت عذاب نه علیم دردناک عذاب دی دلیل عقلی الله الذي الله ذات سخر لكم البحر چې دا وکړی دی تاسو لپاره دریاب لتجري الفلك در لپاره چې وجلې کشتی فی پدې کې بیا امر د الله په امر باندې ولتبتغوا بل چې ولټوي تاسو من فضل د الله ولعلکم بل چې تاسو دیر لپاره تاسو د شکر وباسئ دویم وسخر لكم دا وکړي الله ستاسو لپاره ما وسوي سماوات چې بس مانو کې دی او ما وسو په الارض چې بس ما کې جميعا منه دا ټول د الله دی جميعا منه دا هر صدا د الله د جانب دی هي منه جميعا یا هي منه جميعا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم هي منه جميعا دسبش هي منه جميعا نو خبر در پار د مبتدا محذوف هي منه جميعا دا ټول د الله ر جانب دي ان فی ذلک بشک پدې کې آیت خامخ نخدي لقوم دا قوم د پاره تفکرون چې سوچ به کر گئی
قل للذین ویا کسانو ته آمنو چې مان راوړل دي یغفروا چې بخنه کوي للذین خلقوا ته لا يرجون ایام الله چې امید نه ساتي د الله د عذابونو. دا د صبر تلقین دی چې کله مکه کې وا مشکلات راتلل بل حق بخي جګړه چا سم کوي ان شاء الله ورسته الله بیا حکم را لګي او jihad به وکي تاسو په حال دی jihad صبر لیجزی اجر پر الله سزا ورکي قوم یقوم د بما كانوا يكسبون د خپل عمل په جوابانه. من عمل چا چې وکړو صالحا نیک عمل فلنفسه د ځان د پیدا لپاره وکړو ومن اسا چا چې ګناه وکړه فعليه هداغي وبال بد باندې ده. ثم بیا الى ربكم استاسو رب طرف ته ترجعون تاسو ټول بس کولې کېږي وا ولقد اتینا بني اسرائيل الكتاب نقلی دلیل یقینا موږ ورکړیو بنو اسرائیل د کتاب والحکم حکمت ولا موږ ورکړیو او یاره دې نه مراد ده فهم ولا موږ ورکړیو حکم او یا د حکم مراد حکومت د موږ له حکم ورکړو حکومت هم ورکړو دنیا باندې حکومت کړی دی ونبوت نبوت ولا موږ ورکړی دی ورزقناهم موږ ورکړو دوی لرا من طیبات پاک به خوراکونه وفضلناهم على العالمین موږ ورکړو په ټول مخلوقات باندې په خپل زمانه کې واتینا موږ ورکړو دوی لرا بینات من الامر واضح احکام د شریعت امر مراد دین دی حلال حرام ومختلفو دی اختلافونو کو الا مگر من بعد ما رسول غینا جاءهم العلم چراغ و علم اختلاف د پیغمبر په دین کې وګو یا خپل دین کې ولی بغیم بینهم د وجد زد د خپل مینس کې حسد د وجنا بغاوت د وجنا زد د وجنا ان ربک بشکستار یقضی بینهم فیصله وکړي دی په مینس کې یوم القیامت قیامت پر ورځ فيما باغس کې کانو فی اختلافون چې دی باغ اختلاف کو ثم جعلناك على شريعه من الامر د بنو اسرائیل لبس می پیغمبر ته تر اولېګل ثم جعلناك بیا موږ راو موږ ته وګرځولې على شريعه فواضح لاربانه من الامر د دین واضح لار دا او تعالی موږ درکو شریعت الهی قانون می درکو فتبعها تابعداري وکړه د شریعت ولا تتبع هوا الذين تابعداري مکوا د خواهشات د کسانو لا علمون چې نه پويږي انم یقینا دی له یغنو عنکا فائدہ نشدر کول تعالی رحمت الله د الله د عذاب نشین اس قسم وان الظالمین بشک ظالمان بعضهم بعض دون اولیاء او بعض دوستان د بعض دي والله ولی المتقین الله دوست د متقینانو ده هذا بصائر للناس دا سترګي خون کې دلایل له خلقو د پاره سترګي خي سترګي رڼا کوي او دن هدایت د ورحمت رحمت ده لقوم د قوم د پاره یقینون چې یقین کوي ام حسب الذين ايغمان کیا غکسان اشتروا سیئات چکړي دنا کار اعمال ان نجعلهم جمع وګرځو دی لرا کل الذين خلقوا بشان امن شمان راوړل دی عامل صالحات نیک اعمال کړي دي دې څخه کله چې موږ د مسلمانانو بشان شو سواء ام حسب ګمان کوي سواء چې برابر وي محیاهم ومماتهم ژوند دی او مرګ دی د دې څه ګمان دی چې زمون د مسلمانانو د کافرانو مرګ او ژوند به یو شانی سواء حیات المؤمنین وسواء مماتهم د مسلمانانو حیات او ممات به یو شانی نجد د مسلمانانو حیات اگر کا په ژوند کې تکلیف ده خود مرګ نه پس الله رب العالمین هغه د پاره ډېر څه پیدا کړی دي یو دا معنا بل دا چې د دې کافرانو څخه خیال لې چې موږ به دوی د څه وګرځو څنګه چې مسلمانان دي چې د دې مسلمانانو د کافرانو مرګ او ژوند یو شان دي چرته یو شان دي د کافرانو ژوند او د مسلمانانو ژوند د کافرانو مرګ او د مسلمانانو مرګ د ځمکه اسمان فرق دی په دنیا کې د کافرو ژوند خده الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر په آخرت کې به د دې ژوند خنۍ او مرګ د مسلمانانو آسان دی کافرو سخت دی اعراب تو ګورا سواء راغه سواء منصوب دی دا ولې دی نو یا خدا حال دی نو څنګه به حال شي ام حسب الذين يغمان کې آکسان سواء پدسیال کې چې برابر دي محیاهم د دې ژوند او مماتهم د دې مرګ نو د سینې شي برابر کې دي دویم دا سواء ان مفعول د حسبه د پاره دی ام حسبه یا ګمان کوي څوک الذين اشتروا سواء چې برابر وي دی ګمان کوي د برابر والی محیاهم د دې د ژوند او مماتهم دا غوي د مرګ دا ګمان کوي چې مرګ او ژوند دا غوي یو شان دي نه یو شان دي چیرته نه دي
نم حسب الذین گمان کیا کسان اجتروا السیئات چکړي د ناکار اعمال ان نجعلهم چې وګرځو موږ با دوی لرا کلذین دا خلق بشان امنو چې مان راوړې دي امنو چې مان راوړو عامل صالحات نیک اعمال کړی دي سواء دا ګمان کې چې برابر وي محیاهم و مماتهم مرګ د دوی او ژوند د دینو دا هم ضمیر کافر ته راځي کا او یو دا چې مسلمانان ته راځي کا نو که ځان ته راځي چې زمنګ مرګ او ژوند د مسلمانانو په شان ته دي دام غلطه ده او که مسلمانان ته راځي دام غلطه ده ردی یو ګمان دی دا ګمان ټیک نه دی او ګمان اکثر خطای سا ما يحكمون ډېر بد دی هغه شی چې دی دغه فیصله کوي څه شی فیصله کوي دا فیصله دی ډېر ناکاره ده چې دی وي زمونږ د مسلمانانو ژوند او مرګ یو شان دی څنګه چې دا وحدت ادیان ورته ویل کېږي د وحدت ادیان دا ټول خلک یو شان دی یو څنګه چې آیت د چې تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله دی الله بس منل دی چې الله چاو پی جان ټول یو شان خلق دی او ټول انسانیت یو دی او الخلق عیال الله نو په دې معنی ټیک دی انسانیت یو دی چې الخلق عیال الله په دې کې خوبت بیاشتا سم مسلمانان دي څه کافر دي نو دا معنا شولا وخلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی د اسمانونو او زمکا بالحق په حق سره د حق د اظهار لپاره ولتجزا كل نفس بما كسبت ولتجزا بل چې بدله ملاو شو کل نفس هر انسان تم بما كسبت خپل عمل وهم لا یظلمون په دې ظلم نه کیږي افرایتا ایت لذل دی الذی افرایت تعالی دی من هغه اتخذ چې نیولې دی الہ او په الہ هوا او په خواهش نه رب جوړ کړی دی زړه د سوې هغه مني وازله الله ولا بیا کړی د زرا علی علم سره د علم چې علم سره د بیا الله بلاره کو یا دا علی علم معنا مع علم الله د الله علم دی الله پویږي چې دا د گمراهی مستحق دی او ختم علی سمعی الله مهر والد د په غوګبانی په غوګونه باندې علی سمعی د په غوګونه باندې او قلبی د پزړه باندې سمون سون مصدر دی نو واحد تسنیه جمع ټول تراتلیش نو وګونه ټول مراد دوه وګونه دي دی په وګونه باندې مهرواله پزله باندې نه حق اوري نه سوچ کوي وجعل على بصري غشاوا الله پیدا کړل اگر زوید الله تعالی د پستر کو باندې په غشاوتن پردا پستر کې ولا پردا چولې دا نو یې حق نه پمن يهديه سو بده هدایت کې من بعد الله د الله د گمراه کول نو ورستو افلا تذكرون آیات نصیحت نه قبل وي دا سوق دی مراد دی افرایت من اتخذ الہ هوا د دینه مراد ابو جهل او دا خلق دی مراد دی ابو جهل ته ورسی ولید ویل چې ستاسو خل نبی اسلام حق دی ویلا او حق دی ویلتا دا کوم ځنه دا معلوم کړی چې حق دی وای ما شمال کې دروغ نه دی ویلی نو امانت خیال به ساتو نو ورسته څنګه خراب شو ځواني پاک دن بډاوال کې بسورانی وي ایمان ټول نه راوړي وی خلق را پسې خان دی او دی وجه منګه ایمان نشو راوړي وقالو دی وی ما هي نه الا الا مگر حیاتنا جون زمنګ د دنیا زمنګ د دنیا د ژوند دی نموت من بعض خلق منګ مرو و نحیا بعض منګ ژوند دی کیو د مخ کې ځکه دغه آیت نمبر 21 کې محیا هو مخ کې د ممات مرسته دی او دلته مرګ مخ کې د حیات مرسته دی اصل کې مخ کې تقدیم تاخير دی سواء مماتهم و محیاهم دسه دی اصل کې سوا د مستوین په معنا باندې مستوین مماتهم و محیاهم اول مرګ بیا ژوند رسته راځي دلتم دقه د نموت و نحیا اول مرګ دی ورسته ژوند دی بیا او یا الته کې د کافرانو هغه حالت بیانې چې هغه چون کې ژوند سره ډېر امینه در ژوند سره نو ژوند مخکې مقدم کړی دی او د مرګ نه بس هغه چون کې د ژوند قائل لدی نو په مرګ باندې خبره ختمه کړی ده او دلته نموت و نحیا من غمر بیا ژوند کېږي نو دا ژوند نه دی مراد دی ته بعض بعد الموت قائل نو بعضنا نموت و بعضنا نحیا سمرونه څه پیدا کېږي د معنا ده نموت و نحیا بعضی مرو بعضی پیدا کېږي وما يهلكنا او نه هلاکه منګ لرا الا الدهر مگر زمانہ خالق مالک نشته او دا زمانہ تیریږي څوک مړ شي څوک را پیدا شي وما لهم نبرجو لپاره بذلك بدی باندې من علم ما لهم نشتر دوی د سرا بذلك بدی باندې من علم سدلیل انهم الا يظنون یری مگر اسی ګمان کوونګری واذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې رسل کېږي بدی باندې آیاتنا زمنګ آیاتنا بینات نخکارا په اثبات د قیامت باندې
ما کان حجتهم نبی حجت دی دلیل دلیل الله مگر ان قالوا وی ایتو بیا باینا زمون پلاران را ژوند کی کنا ان کنتم صادقین کرشتنی ای قل ورتو یا الله یحییکم الله بر ژوند کی تاسو ثم الله ژوند کی تاسو ثم یحییکم بیا بل امر کی تاسو الله مشتکی یحییکم انا ژوند کیم حیات درکش تکیم دین زمون دا ژوند مراد دی ثم یحییکم بیا بل امر کی تاسو ثم یجمعکم بیا بل رجم کی تاسو الی یوم القیامت قیامت تا لا ریب فی شک بکی نشتره ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون پوہیگنا وللہ ملک السماوات والارض اللہ دا پارا حکومت دا اسمانونو دے و دزمکی دے و یوم تقوم الساعتو با ورزبانی چی قیامت با قائم شی یوم ایدن پدا ورزبانی اکثر المبتلون تاوانیان بشی باطل پرستو و ترا تبگوری کل امت ہرڈلا جاسیتن یومان دادا چبارکتن علی الرکب فزنگنان و نسکور براتی جسون جلوس علی الرکب تویلے کی او دویم نمبر جاسیتن مانا دادا جاسیتن مجتمعاتن راجم اکڑا شوی بی حرمت برا جمع شوی او تبگوری حرمت جاسیتن چی جمع شوی بی اللہ پی سلیت کل امت ہر ڈلا تدعا بلکی ویلا کتابها خپل عمل نامه تخیسا الہ حسابها حساب دا ہر چا سکی الیوم انن رضی تجزاون تاست بدل ملویگی ما کنتم تعملون دا اغی عمل چتا صبحکو هذا کتابنا دا زمن کتاب دے ینتق علیکم بالحق گواہی گئی پتاس بانی پاق سرا دا عمل نامه زمن چکم دا بدا سو گواہی کی ہر سلی کلی شوی دی انا کننا بشک منگا نستنسخو لکو بمنگ پا پرشتو بائی نستنسخو نکتو منگ پا پرشتو لکل ما اعمال کنتم تعملون جدا صبح کول پرشتو لکلی دی طلب دا نسخی طلب دا کتابت اس بشارت دے فاما الذین بسر جا کسان دی آمنو چمان راوڑے دے وعامل سوالیات نے کامالی کری دی فیدخلهم داخل بک اللہ دوی لرا ربهم چه رب دوی دے فی رحمتی بخبر رحمت کی جنت تبی بوزی ذالک هو الفوز المبین دا اخکار کامیابی دا واما الذین ہر جا کسان دی کفرو چکو پرے کھڑے دے نسبتو ویلش افلم تکن آیاتی آیا نوزم آیتنا تطلع علیکم چلسے کے دل پتا سبانی فستکورتم تاسو تکبر کرو دا غید قبول والینا وکنتم وی تاسو قومن یقوم مجرمین مجرمان وَإِذَا قِيلَ كَلِچِ ویلش ان وعد اللہ بشک اللہ وعدا حق حق دا والساعت و آخرت چی دے لاری ببیا قیامت را نشت شک پدے کے قلتم تاسو علمان ندری من دیس پتہ نشترے چی مساعت و قیامت لا سشید ان نظن الا زوننا من گمان نکو مگر اسی گمان کو دا زمانگا اسی گمان دے ان نظن الا زوننا اسی گمان دے زمانگا ان نحن الا نظن زونن زون دلتا کی دا وهم پا مانا دے ان نظن الا زوننا من گمان نکو مگر منگا سے دا وهم گمان کو ان نظن دا دویم زون دا وهم پا مانا ان نظن من گمان نکو الا زونن مگر دا وهم دا سی وهم دے قیامت نشتا وما نحن نے منگا بمستيقنين يقين كون کی وبدا لهم اخکار بشدیتا سیئات ما عملو ناکار عمال ناکار جزاگانی خطرناک سزاگانی ما دغی عمالو عملو چکم عمال لیکڑی دی وحاق بهم راتا بشدین ما غسو اغا عمال کانو بی یا جزا دغی عمالو کانو بی استازیون جدی بسی خنداگانی کولی قیلو بیلی شورتا لیوم ننساکم ننو منگتا سپریدو در رحمتنا کما نسیتم سنگ چپریخ تاسو لقاء یومکم ملاقات اور استاسو هذا چدا دے ومأواکم النار استاسو اور دے وما لکم من ناصرین و استاسو پرسو مددگاران ذالکم دا عذاب استاسو ولی دے سبب بیانکم بشک تاسو اتخذتم تاسو نیولیو آیات اللہ دا اللہ یتونا حضوان بٹو سرا وغرتکم دوککڑی وی تاسو الحیات دنیا دنیوی جون فاليوم نن رزي لا يخرجون دي ونجستل كده من حال دینا ولا هم يستعتبون بدوی واپس بوتل شي دنیا تا فلله الحمد رب السماوات والارض الله دا پر حمد دي رب السماوات رب د اسمانونو دي ورب الارض رب د زمکه دي ورب العالمین رب د ټول مخلوقات دي
وله الكبرياء د الله لپاره لوی دا عظمت دی په سماوات په اسمانونو کې او الارض په ځمکه کې وهو العزيز د الله زور ور دی الحکیم حکمت والا دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين